نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایماندارو کله چې आवाज وکړ شي مانځه ته د ورځې د جمعې پس کوشش شروع کې ذکر د الله ته پرېږدي خرڅول اخیستل دا غوړې د ستاسو دپاره که چېرې تاسو پوهېږئ کله چې مونځ سر ته ورسېږي نو خواره شئ په ځمکه کې ولټوئ فضل د الله او یاد کړئ الله لره ډېر شاید چې تاسو کامیاب شئ. سورة جمعه آیت نمبر 9 او 10. جمعه د جمعې ورځ ډېر عظیم ورځ ده او د دې قدر و قیمت ډېر زیات دی. امام ترمذی نقل کوي د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نبی علیہ السلام فرمایي چې خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه، په ټولو ورځو کې د ټول نه بهتره ورځ هغه ورځ ده د جمعې ورځ چې کله د انور پرې راوخېږي نو د جمعې په شان دي بهتره ورځ بله ورځ نشته. فیه خلق الله آدم، په دې کې الله آدم علیه السلام پیدا کړی دی. کله چې یو انسان ته مور و پلار ته چې کوم دی یو ماشوم زوی میلاو شي په کومې ورځ چې پیدا شوی نو خلقو دا هغه ورځ یادوي چې الله تعالی ماله په دې ورځ باندې زوی راکړی دی. نو آدم علیه السلام خو د ټولو بچو د ټولو انسانانو د نرو ښځو اصل و بنیاد دی. نو یو ډېر لوی احسان الله تعالی کړی دی انسانیت سره چې آدم علیه السلام یې پیدا کړی. آدم علیه السلام د جمعې په ورځ باندې پیدا شوی دی، یعنې روح په هغه کې د جمعې په ورځ راغلی. دویم نمبر وفیه ادخل الجنه، په دې کې الله جنت ته داخل کړی دی. وفیه ادخل الجنه، جنت ته داخل کړی شوی دی. نو جنت ته دخول دې دپاره دی چې آدم علیه السلام د جنت یو جلک کوئی نه او د خلقو ته ووایي چې وره جنت داسې دی. یو جلک د هغې یو جلک په لیدلو باندې شیطان په جنت کې نه پرېښودو. نو چې دې خپل بچو ته ووایي چې وره د جنت دومره لوی قدر دی او داسې لوی عظیم او بهترین محل دی چې ما لا عین رأت، نه سترګو لیدلی دی، ولا اذن سمعت، نه غوږونو صحیح اورېدل کړي دي. د هغې پوره صفاتو ته معلوم دي. ولا خطر ببال احد، او نه د چا په زړه کې د هغې سوچ و فکر راتلی شي راغلی دی. دومره عظیم جنت دی. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه پکې غم شته او نه پکې یره شته، نه پکې ټینشن شته، نه بیماری شته، نه بوډاوالی شته. همیشه همیشه د پاره به انسان دا به برابري روغ موټ صحیح سالم وي. د آفاتو مصیبتونو پریشانو غمونو نه د بیمارو نه د دې دنیا د غمونو احتیاج دا به ختم شي. ټول انسانان به د 33 سال په عمر کې بیریشه هلکاني، نوې کپړې زړیږي او نو په بوډاوالی راځي. ویښته به څنګه دی غواړي هغه شانتي به جوړېږي. برې ته وګیره به نه وي، وروځي به وي، سر ویښته به وي، لاړې به نه وي، خراج کې به نه وي، ټوخي به نه وي، سینې به نه وي خرابې، چا په زنګونانو به درد نه وي. څه غواړي هر څه به درته میلاویږي. نو الله تعالی آدم علیه السلام هغې جنت ته داخل کو د جلک دپاره یو جلک یې ښودلی دی. ټول جنت نه یو جلک چې د خپلو بچو ته ووایي چې هغه یو جلک شیطان نشو برداشت کولی. نو په دې دنیا کې مونږ به شیطان څنګه جنت ته پرېږدي؟ ځکه شیطان د خو جنت معلومات چې لیدلی دی
چې جنت څنګه دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې پروردگار جنت او د جهنم په باره کې چې کله جنت جوړ کو جهنم یې جوړ کو د فرشتو نه دې په باره کې تپوس وکړو سوای دې په باره کې جنت په باره کې سوای ناول کې جنت دی خلق ولدو نو بس دوی به خرسر نه ګناه بیا نه کوي او که جهنم یې ولدو نو د سر نه ګناه نه کوي. جهنم داسې د هیبت نه ډک دی او جنت داسې د راحت نه ډک دی چې که دا یې ولدو د دې را حقیقت ته معلوم شونه دی بیا ګناه نه کوي بل طرف ته به نه ځي. او که د جهنم یې ولدو نو بیا به ګناه نه کوي جهنم د یېرې نه. دا الله دې انسانانو دپاره پیدا کړی دی مسلمانانو ایماندارو دپاره پیدا کړی. نو دا د جمعې فضیلت چې الله آدم علیه السلام پیدا کړی دی جنت ته آدم علیه السلام دننه کړی دی. وفیه اخرج منها او په دغه ورځ کې راایستلی شوی دی جنت نه او دا راوتلی دا هم ځکه انعام او احسان دی چې آدم علیه السلام د جنت نه وی راوتی نه هلته تولد تناسل نه کېږي بس یو هوا به یو آدم علیه السلام ټول جنت په داغوی وي بس خبره به ختمه وي. لیکن چې کله جنت نه راوتلو د میشن د تکمیل لپاره دنیا ته راغی نو په دنیا کې انسانان پیدا شو په دې کې چې دی نو هغه نیکان صالحان د جنت مستحقین پیدا شو. نو د آدم علیه السلام د جنت نه راتلل دا احسان دی. ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعه او قیامت چې قایمیږي په جمعې په ورځ به قایمیږي. نو دا دنیا خو چې کومه دی نو دا دارالامتحان دی د دې وجې نه د مسلمان زندگی دا په دې دنیا کې دا به د جیلخانې په شان دی. د دې وجې دنیا سجن المؤمن دا دنیا د مؤمن دپاره جیلخانه ده. نو چې کله د قیامت ورځ قایمه شي نو جیلخانې تاله بس ماته شو اوس خبره ختمه شو. نو دې د جیلخانې نه لاړ د جیلخانې نه او دې اوس د راحتونو دنیا ته لاړو راحتونو زندګۍ ته لاړو. نو د دې وجې نه د جمعې ډېر لوی قدر دی. د دې وجې نه عربۍ کې دې ته پخوا نه به خلکو عروبه ویله عروبه ښکاره ته وایي عروبه. بیا د دې نوم جمعه شو. نو بعضې علما نقل کوي اسلامي نوم یې جمعه دی لیکن صحیح چې تاریخي روایاتو باندې جوور نظر وکړي نو د دې دا اسلامي نوم د جمعې دا چې دی نو دا د عربو د هغه زمانې نه شروع دی. دا قصي ابن کلاب یې ښودلی دی چې هلکه عروبه نه وایي ورته عروبه څه ته وایي جمعه به ورته وایي ځکه دې کې موږ راجمع کېږو. نو د قصي ابن کلاب چې کوم دی نبي علیه السلام په نیکونو کې و هغه خپل کور چې کوم دی نه پارلمنټ کو د دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې په دې کې مشوره کېدله دا نوم یې څه کو دا یې جمعه کړه. نور دا نوم د جمعې دا د عربو نه مخکې و ځکه چې د حدیث نه فهم کېږي وروسته د حدیث زویم د صحیح بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس فيه تبان اليهود غدا والنصارى بعد غد رواه البخاري ومسلم. نبی علیہ السلام فرمایي چې مونږه په پیدا وخت کې دنیا ته په راتلو کې د ټول نه وروسته پیدا شوي او زمونه ډېر خلک مخکې دي خو لیکن مونږ به د خلکو نه په قیامت کې مخکې یو چا کې ایمانی غیر د دې نه چې کتاب هغوی ته مخکې ورکړی شوی دی مونږ ته کتاب وروسته راکړی شوی دی. بیا دا هغه ورځ ده د جمعې چې په دې کې دوی اختلاف وکړو نو معلومه دا شي دا اختلاف ډېر پخوا نه شروع دی ډېر پخوا نه ځکه چې قصي ابن کلاب چې کوم دی نو هغه خو د یهودو نه وروسته راغلی دی. نو دا ورځ د جمعې ورځ خلقو پکې اختلاف وکړو یهود ولګېدل هغوی بس هفته ورځ ځان دپاره منتخبه کړه چې پروردګار پې پابندیانې ولګولې زه ټیک شو هفتې په ورځ باندې خپل کارونه کوئ غوره ورځ هم خطا کړه. عیسایان ولګېدل هغوی د اتوار ورځ چې کوم دی منتخب کړه د عباداتو دپاره نو بس هغوی باندې پابندیانې ولګولې تاسو هم د غوره ورځ چې کومه دی څه شو خطا شو. الله تعالی چې کومه دی نو هغه ورځ د عزت هغه د جمعې ورځ د دې مسلمانانو ته ورکړه چې د مسلمانانو چې دی نو دا ضروري نه دی جمعې په ورځ دې خامخا چوټي وي. په شریعت اسلامي کې د دې څه قانون داسې نشته دی چې جمعې په ورځ باندې خلفاء راشدین چوټي کړله هغه شپه ورځ کار به یې کولو. لیکن دا لوی د جړا خبره ده
لوی د پریشانی خبره د یهودو عیسایانو د خوشحالۍ دپاره د جمعې چوټي ختم شي او د اتوار چوټي شروع شي. دا چې کومه دی د پریشانی خبره ده. نور ټول عمر سړی کار کوي دي، څه پابندي نشته دی. د چا ډیوټي ده، چا تنخواه چې کومه دی د 13 میاشتو ده، د چا د 20 ورځو ده، چا د 10 ورځو ده، هغه ځان خبره ده. په اسلامي اصولو کې دا نه خو، لیکن د جمعې د ورځې د اهتمام په وجه چې د جمعې دپاره غسل پکار دی، د دې دپاره د جامو اهتمام پکار دی، د دې دپاره د مانځه اهتمام پکار دی. نو د جمعې د مانځه پورې شرعي لحاظ سره چې کومه چوټي پکار وه. حال دا تجارتونو کې ګټه د جمعې د مانځه نه بعد قرآن چې کومه دی د هغې ذکر پخپله کړی دی چې د جمعې د مانځه نه بعد څوک تجارت کوي. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. او د فضل الله نه اتفاقی دنیا مراد ده. دکان کلاو کا واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. ځکه چې وروسته پسې تجارت خبره ده، وزار او تجارتا. نو د جمعې په ورځ باندې د مانځه نه بعد چې کومه دی د خرڅولو اخیستلو کې لوی برکت دی. امام قرطبي رحم الله د یو بزرګ خبره نقل کړي. هغه وایي د جمعې مونځ وکړو که نه، د جمعې د بازار د جومات په دروازه کې به ودرېدلو د مانځه نه بعد، او بیا به د آیات کریمه شروع کو چې پروردګار ستا په حکم می عمل وکړو. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع. زه ذکر ترالم، مونځ ترالم او خرڅول مې پرېښودل. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. په دې آیات می عمل وکړو پروردګاره، بیا په دې عمل اوموس کوم. تاسو حکم دی په قرآن کې فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اوس تا په دې بل آیت باندې عمل کوم او ښه تجارت کې ګټه راله راکړه. او چې زه به لاړم د صحابتي هفتې تجارت په چې کومه ما په دې لږ ټایم کې وکړو. د صحابتي هفتې ثواب ګټه دا به ما ته جنین د مانځه نه بعد د جمعې په ورځ چې کومه دی دا څه شمیلاو شو. لہذا که فرض که څوک داسې اتفاق کوي چې په دې ورځ چوټي کو دی نه کوم، داسې ګناه نه ده. لیکن چې څوک د یهودو عیسایانو د خوشحاله کولو دپاره لکه څنګه چې زموږ د حکومت د هغوی د خوشحاله کولو دپاره چې کومه دی نو د اتوار ورځ چوټي وکړه. ځکه چې موږ خو ټولو همیشه محتاجه تاجرانو ته یو که نه، زموږ مشران خو ټول تاجران دي. تاجران د وطن مشر چې کله تاجر و غر کې غرق، نبی علیہ السلام فرمایي ابو داود حدیث ته چې کله د حکومت په مال د عوام په مال باندې د حکومت مشر چې کوم دی هغه بزنس او تجارت کوي، دغه عوام بغیر کېږي، ذلیله کېږي به نو نه کوي به. دا د دې وطن په دې مالیاتو باندې خلکو دا تجارتونه نه دي کړي. ټول سیلمه چې لاس دی وګورئ که نه، دا زموږ وزیران ټول بزنسمنان نه دي، ټول تاجران نه دي. دا څه دي؟ د چا چې کومه دی نو دا ایرلاین دي، د چا چې کومه دی کارخانې دي، چا میلیون یا خپل میلیون چلی 24 घंटे چې کومه دی هغه یو وزیر ګیس ګران کړی دی 24 घंटे په 24 घंटों کې په کرباو روپۍ ګټل دستانه 24 घंटे. ما تا ته پته نه لګي، مونږ خو عاجزان یو، مونږ ته خدا معلومات شي په 24 घंटों کې څه چلو شو. په 24 घंटों کې هغه مردار چې کومه دی نفسانه په کرباو په دې حکومت کې دی، په دې موجوده کې دغه شان دي. بل هغه چې معمولی یو ټیکس چې کومه دی 0.5 چې کومه زیات کیږي دا اوس خاص خبره نه ده. الته هغه ته پارباو کرباو روپۍ چې کومه دی په 2-3 ورځو کې راشي. دغه وجه چې عمر فاروق رضی الله عنه به تاجر سړی چې کومه وزیر کوونه په خپل ځان تجارت بند کړو او په خپل رعایاو کې په وزیرانو باندې په گورنرانو تجارت بند کړو. وای ته چې تاجر شې ته خو بیا د خلکو پوسټه کې وباسي، پوسټه کې یو ورځ چې کومه دی تاسو ډالر څه شو هغه ارزان شو تیر شوي حکومتونو کې. تاسو ته پته ده ما نه ته ښه پته ده 24 घंटे ډالر ارزان شو او بند شو. 24 घंटे بعد تاسو یو وزیر اعظم چې اوس په ذلیل او رسوا چې کوم دی ګرځي هغه چې کوم دی په 24 घंटों کې پته نه لګي 100 کروڑ روپۍ پای کې دغه کړي دي. 24 घंटों د پاره چې کوم کسټم اوچت شو په زرګاو गाड़ी چې کوم دی نه دا رسېدلې د جاپان نه او د کراچۍ په ایرپورټ باندې ولاړو 24 घंटे بعد چې کوم دی نو کسټم بیرته ولګېدو. ولې هغه خپل ګاډي بیا کسټم راوایسته او هغه بیا خرڅ کړو. دا زموږ مشران دي، د دې نه موږ خبر نه یو. په کومې طریقې رشوت کنه فضل حق چې کوم دی د موسمیات والا ته ویله چې هلکه تاسو دا څنګه غلا کوئ، دا نور ټوله خو غله دي خو تاسو به څنګه غلا کوئ، تاسو په دې غلا نه پوهېږم. ډېر سوچ پې وکړو خو نه پوهېږم. اول نه شو ویلی بیا موږ ته نه پرېږدی. ویل نه څه درته نه یم زه چې ټول غله دي نو اوس څه به ته وایو. ویل موږ داسې غلا کوو چې په دې سمندر کې ته دنیا چې کوم سمګلران دي، ډاکوان دي، غله دي، هغوی خپل مال راوړی په دې سمندر کې
نو مونږ چې دی نو د موسمیاتو مطابق وایو چې اوس په سمندر کې د دې ګنټې نه والا تر دې ګنټې پورې د دې ټایم نه والا دې ټایم پورې انتهایی خطرناک طوفان راتلو امکان دی. نو حکومت خو خپل نیوي والا نه بربادوي، خپل خلک خو نه غر کوي، هغه غریبان ته خو پته نه وي، نو بس هغوی چې کوم دې طرف ته شي خپل بیرکونو ته خپل محفوظ ځګون ته لاړ شي، او چې خپل محفوظ ځګون ته لاړ شي مونږ پکې راوځو، مونږ له رشوت راکړي. بس بیا ووایو ګنټه بعد چې کله هغوی خپل ټکانو ته ورسېږي مونږ وایو چې موسم چې کوم دی بېرته معتدل شو. دا حل دی. نو ځکه عمر فاروق رضی الله عنه چې دی نو هغه تاجر سړی ناغېستو. تاسو ته پته ده ابو هریره رضی الله عنه د بحرین گورنر شو. ابو هریره رضی الله عنه هغه پاک انسان، صحابه پاک انسان، د ټکی غلای نه ده کړې، رشوت پې نشته دی، غیبت پې بل هېڅ شی پې نشته دی، پاک سوتره خلک وو. عمر فاروق رضی الله عنه اطلاع راغله چې ابو هریره رضی الله عنه مالداره شو، او دې گورنر دی د بحرین، بحرین گورنر مالداره شو. دا څنګه چل دی؟ نو یو دم یې ورته اطلاع وکړه، بل سړی ولېږو چې ته معزول شې، ته بېرته راځه مدینې ته، مسجد نبوي کې خپل درس و تدریس شروع کړه، خلکو ته سبقونه وایه او بېرته راځه، ستا سره چې څومره عمله ده هغه ټول معزول اذان سره وله. نوي عمله یې ولېږله، هغې ګورنر هر څه وزیر الله نه یې مقرر کړه. دی ورته ولاړ دی چې کاته ابو هریره رضی الله عنه راغی، د هغه سره اوښان دي، ګړي بزي دي او مال دولت دی، خلک دي ورسره. عمر فاروق ورته فرمایي هغه داسې حساب نه کولی چې ته به حساب کې چې د مشر سره حساب کېږي او که نه کېږي، او دا خو د هغه مال دی، سیده دا سټ ولوهه په ډانګي باندې، دا سټ ولوهه په ډانګي باندې. د پلار یې دومره کارخانې وي، د نیکه دومره کارخانې وي، بیا ورته دا شیزونه شروع کړي. یا لکه تا زما په وینو زه وباندې چې کومه دی نو حکمراني کړې ده، او ته اوس وایې چې دومره پیسې او دومره پیسې. ته لاړ چې وګوره دا نو خلک څه کوي، تاسو څه کوئ، او تاسو ټول پسې ورپسې نو پړقې وهئ، نو پوله دنګي د دې ټولو پوله دنګي دې ته وایي چې بس ځانه خبر نه وي، هغه پردي واده کې چې کومه دی نو چج یې په سر کړی منډي وایي، چج هم سر کړی منډي وایي. وطن که غر کېږي نو خیر ده، او که څوک یې نیسي نو بیا خفه کېږي. مه خفه کېږئ، خو یو دله به وي، ظلم به یې کړی، وانه به یې کړي، و چې په سلو خنزیرانو کې یو خنزیر ونیولی شي ښه خبره ده. دا یو کم سل بیا چېرته ونیولی شي، نیولی کېږي دي که نه، څه چل به وشي. د روغو خلکو حمایت کوئ، ولې چې کومه دی نو داسې کوئ. څوک چې ټیک کار کوي د هغې حمایت کوئ، څوک غلط کوي د هغې مه کوئ. که دا حکمران دی او ټیک کار کوي ته ولې مخالفت کوي؟ خو د ټیک کار حمایت کوه که نه، تعاون البر والتقوا، البته هم ټیک شي او وطن به هم ټیک شي. خو که ته همیشه چې کومه دی ټیک مخالفت کوي او د غلط حمایت کوي، وطن به وراني، نو وطن به غر کوي. نو هغه راوستلو، ورته ویله چې دا څه دي، ته خو چې تلې ستا سره خو څه نه و. نو هغه دوه کسان ولاړو چې د دوی نه تپوس وکړي. هغه دواړه د ابو هریره ملګري وو. عمر فاروق ته پته وایي دا یې ملګري دوستان دي. نو ورته وایي چې داسې شی دی، د خرچه ډېره زیاته شوه، خرچه زیاته شوه چې مېلمانه راځي، بیت المال نه پابندي ده، تنخوا هم نشته دی، او مېلمانه خوراک غواړي. او خو دا سوچ نه کوي مېلمانه چې لکه موږ راغلي یو چې ځان سره څه ویسو. نو خرچه زیاته شوه، نو موږ ولګېدلو، د هغه سره دا خبره د سره وکړئ، زموږ سره مال شي ته خو زموږ دوست یې، نیم هم کوه سره، نیم پیسې موږ واخېستې او نیمې پیسې هم دله ورکړې. د ده سره پیسې وې، د ده نه بېرته واخېستې. موږ ورته ویل چې دا پیسې خو ته وساسې په یو ځای کې مېلمانو باندې ختمې، دا موږ له راکړه. وایي څه پې کوئ؟ وایي ما او دا پې تجارت کوو ستا دپاره، مضاربت به شي، شرکت به شي، او چې ګټه راځي که نه موږ نیمه تاله درکوو، نیمه موږ په دوه کسه اخلو. بس دا زموږ ستا سره دوستانه ده، ملګرتیا ده، ستا خرچه ډېره ده. نو هغه چې موږ د ده سره کله کاروبار شریک کړو، بس الله تعالی پکې چې کومه دی نو داسې پیدا واچوله چې کاروبار بس په مخ روان دی. ویل دا پیسې تاسو مخکې ولې نه ورکولې؟ عمر فاروق ته وایي ما ته یقیني پته رہی دا بالکل حلالې دي، بالکل پاکې دي، شایبه پکې نشته. نه ابو هریره رشوتي دی، نه حرام خور دی، نه تاسو حرام خواره یې او نه رشوت خواره یې، دوست هم دی. مونږ ته پته هر څه ټیک دی، خو دا پیسې به تاسو د دې ګورنرۍ نه مخکې ورکړې وې نو زما په زړه کې به خفګان نه وي. اوس یې ورته نه پرېږدم، سیده ده څومره مال دی وایي دلته ودرېږه، وایي نیمې که په خپله نیمه وه. دا نیم تا ته په ګورنرۍ باندې راغلی دی چې ته ګورنر نه وې که نه، دا روپۍ تاله څنګه درکولې؟ نو لحاظه دا نیم د ګورنرۍ دی او دا نیم ستا ذاتي دی، بس دا نیم به ته پرېږدم، بس یو وخت دی پلځي، یو وخت دی پلځي، یو بیزه دی پلځي، یو بیزه دی پلځي، یو روپۍ دی پلځي، یو روپۍ دی، ټوله ورسره نیم کوئ، دا نیم ستا او دا نیم بیت المال ته ورکړه. یعنې وجه هم دقه وه. چا کامیاب خلک وو،
کامیاب په دې وجه باندې چې هغوی د عوامو په پیسو باندې تجارتونه نه کول. او دا پیغمبر ویلی دی، نبی علیہ السلام ویلی دی چې کله د وطن مشر د عوامو په مالیاتو باندې تجارت شروع کړي نو د عوام به غرق کېږي، دا به بربادېږي، دا به هلاکېږي. نن زموږ مشران ټول تاجران دي، هغه سره د خپلې خېټې د خپلې خرې د سربولو چې کوم دی نو سوچ دی لکه زما ستا غم ورسره نشته، د هغې ورسره سوچ دی، ګاډی شته، جاز ورسره شته چې کله حالت خراب شو سیده به تښتي. زګونه شته، دوبۍ شته، سعودي عرب شته په اسلامي دنیا کې، او بار چې کوم دی نو بس امریکا شته او برطانیه شته. امریکا هم داسې نه ده، خو برطانیه د غلو ځای دی. د پاکستان ټول غله چې کوم دی برطانیې ته تښتي، او د پاکستان ټول غله چې کوم دی سعودي عرب ته ځي او دوبۍ ته ځي. بس دا د هغې دپاره ځګونه تیار موجود دي. نو لهذا د جمعې ورځ د مانځه نه بعد چې کوم دی تجارات پکې کېږي، خو تاجرانو دپاره په دې کې تاجر ډېر اوچت دی چې کله دی څه قسم خور نه وي، دی ادباري وي، دی امانتدار وي، دی خیانت نه کوي، دی ظلم نه کوي، نو دا به د پیغمبرانو سره وي. د ښه تاجر چې کوم دی نو صفت شوی دی د ښه تاجر. او که چېرته زم راځي نه، خو د بد تاجر، د قسم خور تاجر راځي، د ظالم تاجر راځي، د ملاوټي تاجر راځي. و د ښه تاجر چې کوم دی نو پیغمبر صفت کړی دی، التاجر الامین الصدوق چې کوم دی د هغې صفت کړی دی. او د پیغمبرانو، صدیقینو، صالحینو سره وي، د نیکانو سره وي. بیا نبی علیه السلام فرمایي د جمعې په ورځ باندې، د جمعې د ورځې ډېر لوی اهتمام دی. نو د جمعې په ورځ به اهتمام کې، د کپړو اهتمام به کې، د غسل او د اوداسه اهتمام به کې، د عطر اهتمام به کې، د وختي راتللو اهتمام به کې. امام احمد ابن حنبل په صحیح نقل کې اگر که د حدیث نورو کتابونو کې شته، خو په دې کې یو ټکی پکې زیات دی. نو په دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي من غسل واغتسل یوم الجمعه وبکر وابتکر ودان الامام. یو سړی د غسل وکړو یا یې د سر ویښته وینځله، وختي راغی، په اول وخت کې راغی، یا د خطبې د شروع کېدو نه مخکې راغی. ودان الامام، او امام ته نږدې کېناستو. نږدې مطلب دا دی چې کوشش یې دا دی چې زه نږدې ورشم، په اولني صف کې کېنم، په دویم دریم کې کېنم. که فرض که دی راغی جومات ډک دی، شاته کېناستو نو ثواب به ورته میلاویږي، په دې نیت راغلی. یعنې مطلب دا دی چې اهتمام دی ورسره. بعضې خلکو سره اهتمام خو نه، دا مشران دي، زه یې نه مکشران، خو دا پرېږده چې دلته چې موږ په خطبې باندې ودرېږو نو دوی را روان شي جومات ډک کړي، نو تا د خو ماسپښین ثواب میلاو شو، نو د جمعې د ثواب نه خو ته محرومه شوې. ولې په دې 15 منټه 10 منټه باندې په دې لږ ساعت باندې ستا ټول چې کوم دی لوی ثواب څه شو، هغه لاړو، په سیند باندې لاو شو. تا ته چې کوم د ماسپښین د مانځه ثواب میلاو شو. یا چې کوم دی راشي هلتې ولاړ، حال د خطبې په دوران کې به ودرېږې نه، کېنې به. نو زه ګورم غټ غټ خلک، مشران سپین ږیري د هغې پیلرو سه ولاړې، څوک هغه ځای کې ولاړې، څوک هغه ځای کې ولاړې. هلکه کېنې ولې نه؟ بیا خبرې به کېنو، خبرې خو دا ځان له قهر دی، هغه ځان له چې کوم دی نه ثوابونه سړی څه شو، محروم شو. ودن الامام، پنسوته چوپ شو، نو کان له بكل خطوه تخطوها صيام سند وقيامها. څومره لوی ثواب دی. حدیث بالکل صحیح دی چې دی یو قدم اخلي کنه، او د دې اراده داره چې دی ځان پاک کو، غسل وکړو، وختې وینځله، وختي را روان شو، او دا سوچ دی چې مخکې به جومات ته ځم چې په دې اولني صف کې، دویم صف کې نږدې کېنم. نو دی چې یو قدم اخلي، یو قدم. که یو سړی اوس فرض کوي چې زه په ګاډي کې راځم، نو د ګاډي قدمونه معتبر دي، چا په شا راغیستی دی نو هم د قدم معتبر دی، په خپله را روان دی نو هم قدم معتبر دی. نو په یو قدم باندې د یو کال د روجو او د یو کال د شپې د تهجدو ثواب ته میلاویږي. دا د الله تعالی د طرفه ثواب دی. په دې کې زما او ستا سوچ او فکر نه چلېږي. د یو کال د روجو ثواب، مسلسل روجې سړی ونیسي، او یو کال مسلسل تهجد وکړي، قیام وکړي، قبول. ځکه چې هغه ته نیسي نو پته نه لګي چې پاکې ریاکاري راشي، بیا به څه کوې؟ چې ته کې عبادت کې پته نه لګي جا به څنګه وي. لیکن دا خیراتي درته میلاو شو، خیراتي. وذلک علی الله یسیر. او دا په الله باندې څه ګرانه نه ده، دا په الله باندې اسانه ده. نو دومره لوی ثواب په لږ ټایم سره ګډوډ شي سړي نه، او سړی د دومره لوی ثواب نه محرومه شي. الله تعالی موږ له مقرره کړل وای. تاسو ته پته ده دا ټول کارونه، دا ثوابونه چې دا بانی دي، بانی. الله تعالی د خپل بنده چې
چې توحید او ایمان پکې دی دې د جنت لوی مرتبو ته رسول غواړي لیکن خیراتي نه رسي بانی ور جوړي بانی بس خو چې معمولی غوندي ته گزاره حال غوندي کارو کوي پروردګار وایي ځا ډېر لوی کار کړه بندره یې دا بانی نه دي په یو قدم باندې دومره ثواب ملويږي دا بانی نشوي دا الله طرفه بهاني دي د دې انسان د دې موحد د دې مسلمان د پاره په مرتبو کې اوچتول درجه ولا ورکول او بیا فرمایي نبی عليه السلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر خدای خبره ده چې کله ته داسې راشي نو دا 15 د جمعې مونږ د جمعې پوری سړی نه ګناهونه رچي خو ور سره استغفر الله وای د کبایر نه توبه وباسه کبایر الله تعالی چې کوم دینو نه معاف کوي نه حقوق العباد معاف کوي حقوق العباد د پاره ادا کولی او د حقوق الله کې د کبایر د پاره توبه استری الله ما معاف کوي الله ما معاف کوي په مازه کې سړی الله ما معاف کوي بیا صحیح بخاری او مسلم نقل کړي دا کوم ساعات دا کوم وختونه چې دا موجود دي نو څومره ساعت په خپل سي زه دا غي اندازم درته بیان خو ول د حدیث او د صحیح بخاری او د مسلم حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای من راح فی ساعت الاولى فكانما قرب بدنا یو سړی چې جمعه تر جمعې په ورځ په اولنی ساعت کې راشي لکه د چې د خیرات کړوي ومن راح فی ساعت الثانیه فكانما قرب بقره په دویم ساعت کې راشي تبه چې غوای ذبح کړی دا خیراتی ور کړی دا ومن راح فی ساعت الثالثه فكانما قرب كبشا اقرن او چې کله په دریم ساعت کې راشي تبه چیرې د کرور ګټ چې کوم دې نسده دا قرباني کړی ومن راح فی ساعت الرابع فكانما قرب الدجاجه لکه یو بانګي او چرګ قرباني کړی ومن راح فی ساعت الخامسه فكانما قرب بیزا فاذا خرج الامام حضرت الملائکه استمعون الذکر قبیل خروج الامام او کله چې ته پنځم ساعت کې راشي لکه تا د چرګ یو انډه خیراتی کړي او چې کله خطبه شروع شي بس خبره ختم شو لہذا اوس په خپل سوچ وکي بعض علما خو د سحر نه قایل خو صحیح راجح قولدار اجازه زوال نه بعد ده د زوال نه بعد د زوال نه والا زموږ خطبه خدای په دې ټایم کې 15 منټه شپږ منټه خطبه د دې خطبه نه مخ کې چې د زوال نه موږ حساب وکړو نو نن سبا زوال چې کوم ده نو دا بچرتا په 12 15 16 باندې بیا په 18 اے په 20 کا د 20 نواله تر 1 بجې پوری یا د 15 منټه کم 20 بجې پوری 25 منټ دا شو او 10 منټ وسره شو دا نور شو نو دا ټول 35 منټ شو 15 منټه دا تقسیم کړه په 5 باندې نو 7 5 35 و منټه چې کومه ده په یو ساعت کې رااله و منټه په یو ساعت کې د 20 منټو نواله فرض کا د 20 منټو نواله تر 27 پوری دا د بدني د یو وخت د ذبح برابر چې کنه ثواب سړی ته ملاويږي دسی بس و منټه بیا دسی بس و منټه بیا نو 35 منټ ټایم دی نو چې سړی په دې دومره ساعت کې راغی دومره لوی ثواب ته ملاويږي او چې کله خطبه ته امام چې کومه اذان شروع شو د خطبه نو باز خبره ختم شو استاد جمعې د ثوابونو پایلونه چې کوم مخصوص فرشتي راغلي وي هغه د دې د لیکلو لپاره مخصوص فرشتي راځي نه وي پایلونه بند کړو بس ستاسو ثواب نه ملاويږي بس د ماسپخینی ثواب به تاسو کېږي دا به ملاويږي بس عمر لک ساعت ته ول اهتمام نه کوي سړی بعضی خلک کور ناسي کور سناسي او هغه خور ته پتر आवाज هم اوري لیکن دوی د مانځ چې کومه د اهتمام نه کوي د دومره لوی ثواب نه چې کومه سړی شي دا محروم شي بیا امام مسلم نقل کوي من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده 3 ايام یو سړی او د سوکو خاو د سوکو د جمعې مانځل راغی چې غسل نشي کولای پرز که څه عذر دی وتا غلې غړیا کې نه سلو بعضی خلک دا نه سي کنه به توجه نه سي ګره به توجه چرته منه کې د جمعې پرز باندې یو د حلقې چې کنه دا ممنوع دي حلقې ممنوع سب به سب پکې نه الا لعذر که سړی معذور دی کې ناشته نشي بس سب کې ډډه ولګي نو څه ګناه نه ده داغه د پاره خو معذور دی خو چې معذور نه نو سب به سب پکې نه د حلقې نبی عليه السلام منه کړی ده حلقې کې باندې کې نه سب به سب اول سب ډکا بیا دویم ډکا بیا دریم ډکا دي چې بس ډکا او که عذر نو د عذر سره کته بیا ډډه لګي نو پتا باندې څه پابندي نشته غلې اولیا کینی نو دتبا د وی جمعې تر بلې جمعې پوری او درې ورځې نور لس ځکه چې یو ثواب چې کوم دی نیکی دا 1 په 10 تا نو ورځې او درې نو 10 ته جوړ شو د ثواب ته ملاو شي
بیا راځي صحیح بخاری او مسلم نقل کوي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی یو ټیم دی لا يوافق عبد المسلم وقائم يصلي د دې سره یو بنده مسلمان نه برابرېږي چې دی ولاړ مونځ کوي خو چې دی کومه شرعي جایز شوی هغه غواړي نه الله ولا ورکوي. اوس دا کومه ټیم دی د جمهور علماو رایې دا ده چې دا د دې خطبې د شروع کېدو نه والا تر منظر سلامه پوری دا ټیم دی. نو په مانځه کې وسړی دعا چې کوي کنه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه که نور عربي دعاګان نه دي دا ټول نه جامع دعا دي. نبی علیہ السلام نه چې چام تپوس کړی دی د حج او د عمرې د تلو دپاره نه ورته دا دعا ویلې ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رب په دنیا کې درنه ښه غواړم نو په دنیا کې ښه خو چې کوم ښه دي جو ښه دي نو او په آخرت کې درنه ښه غواړم نو په دغه ځای کې ترا دعا کې او د توجه سره وکړې نو دغه ساعت ته د سلام د ګرځېدو نه مخکې په دې کې الله دعا قبلوي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه د مازدیګر د مانځه نه بعد قایل دی چې انتظار الصلات وي د ماښام د مانځه پورې. نو معلومه بیا دا شوه چې د خطبې نه واله تر مازدیګر د نور د پرېوتو پورې دې کې دا ساعت راتلی شي لیکن راجح قول دا اداره دی جمعې د مانځه سره متعلق دی. د سلام نه مخکې په دې ټیم کې دا دعا ده نو چې کله اللهم ربنا وایو او دا دعا کوو نو په دغه دعا کې خپل توجه برابرول پکار دي. دا معمولی غونې ساعات دي معمولی کارونه دي خو په دې ډېر لوی ثوابونه الله تعالی انسان ته ورکوي مسلمان ته ورکوي. الله تعالی دې مسلمان مرتبې اوچتولو دپاره تشې بانې ګوري لیکن مونږ د ګناهونو بانې لټو د نیکو بانې چې کومه دی نو دا نه لټو. ستا بندګان دي اپریشن یې کړي دي نور څه مسایل دي الهو العالمین دغه بیماریانې ښه کړي شفای کامله عاجله وله ورکړي او د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. پروردگار صحت کامله نور څوک بیماران دي اوریدونکي په دې محفل کې چمګاون کې په دې علاقه کې نارینه زنانه پروردگار ټول شفای کامله عاجله ورکړي. الهو العالمین مشکلات هم حل کې شرعي اجازه ضرورت هم سرته ورسې مرضونه آفتونو مصیبتونو غمونو محفوظ کې معاف هم کې استادانو شیخانو مور پلار معاف کې رحم کرم معامله رسول الله رب